السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو زمونږه د رشتې په باره کې ده. ډېرو ملګرو مونږ ته کمنټس وکړل چې یاره قاري صاحب زمونږ د رشتې ډېر زیات تکلیف دی. مونږ ته داسې قسمه څه وظیفه وښایي چې مونږ پسې رشته زر زر راشي یا مونږ ته رشته زر زر میلاو شي. دا ویډیو د زنانو دپاره هم ده او د نارینو دپاره هم ده، ځکه بله ورځ مونږ ته یو سړي رنګ وکړو، وی زما 32 سال عمر دی، زما نه مشر یو بل رور هم دی، زما نه کشران هم دی، مونږ یو له لا واده نه دی کړی. بس چې د رشتې خبره راشي سورانې پکې راشي نو زمونږ دا د عمر چې کم دی 32-33 سټیج ته ورسېد خو مونږ لا واده نه دی کړی. قاري صاحب مونږ ته څه وظیفه وښایه. نو دا د هغې دپاره هم ده. دغه شان که نارینه زنانه ده هغه وایي چې یاره ما پسې رشتې نه راځي، زما عمر سیوا شو خو ما پسې رشته نه راځي. نو آیا دې دپاره څه وظیفه؟ نو ډېره اسانه او ډېره مجربه وظیفه ده. د هغې نه مخکې دا خبره کوم چې د دې سره سره به د مونځ اهتمام لازمي څیز دی چې مونځ به 5 وخته مونځ به خامخا کې، ځکه دا د الله جل جلاله حکم دی او چې د الله حکم نه منې نو هغه بیا د اسلام نه، د اسلام کې د هغه هیڅ حصه نه راځي، ځکه چې یو سړی ښکاره مونځ نه کوي د الله حکم نه مني د هغه په اسلام کې هیڅ حصه نشته. نو د مونځ پابندي کوي، د مونځ اهتمام کوي، خپلو بچو ته هم وایي، خپلو وروڼو ته، خپلو کشرانو ته، خپلو مشرانو ته، ټولو ته د مونځ تلقین کوي چې یاره مونځ کوي دا د الله حکم دی. نو کوم انسان چې مونځ کوي د ده خواهشات د ده د زړه چې څومره مرادونه دي الله به پوره کوي. ویډیو را سره پوره ګورئ انشاءالله. په دې کې درته زه داسې بهترینه وظیفه ښیم، خو دې ویډیو ته زما د خبرو ته توجه ډېره کوئ، ځکه بیا دا اکثریت خلک په کمنټس کې یاره قاري صاحب بیا راته ووایه، په دې کمنټس کې راته ووایه، یا راته په دې وایس میسج کې ووایه. نو د هغې نه دا ښه ده چې ویډیو پوره ګورئ انشاءالله ډېره پیدا به مو کېږي. نه که څوک وایي چې یاره ما پسې رشته نه راځي، که هغه زنانه ده هغه وایي چې ما پسې رشته نه راځي ما له څه وظیفه راکړه، یا سړی دی هغه وایي چې یاره زما د رشته وشي ما ته داسې وظیفه وښایه. نو دې کې به درته زه انشاءالله دواړو ته ډېره بهترینه وظیفه ښیم، ډېره اسان هم ده. د وظیفې ګوره ترتیبوار اول خو به داسې چل وکړئ چې د شروع د ورځې نه به شروع کړئ. د څه د ورځې نه؟ د شروع. تاسو چې ورته هر څه وایئ د منګل نه بعد چې کومه ورځ ده مونږ خو ورته شروع وایو چې تاسو ورته هر څه وایئ، ځکه اکثریت خلک بیا دې باره کې هم تپوس کوي چې یاره قاري صاحب د شروع د ورځ څه ته وایي؟ د بد ورځ. صحیح شو جي؟ د بد د ورځې نه به شروع وکړي، د الله الصمد به 10,000 پیرې وي. دغه شان د زیارت په ورځ به هم 10,000 پیرې الله الصمد دا وظیفه به کوي. دغه شان د جمعې په ورځ به هم، خو د جمعې ورځ کې به د جمعې د مونځ نه مخکې به د ماسپښین د جمعې د ماسپښین د مونځ نه مخکې به دا وظیفه پوره کوي. د جمعې په ورځ د شروع په ورځ خیر دی د سهار نه د ماسخوتنه پورې چې په هر څه ټایم کې پوره کړه. دغه شان د زیارت په ورځ دی هم که په هر څه ټایم کې پوره کړه. نو دا وظیفه به چې کم دی کم از کم 41 دنه پوره کوي، مطلب په میاشت کې 4 هفتې دي او 1 هفته په بله، نو 15 هفتې به دا عمل کې انشاءالله. په دې 15 هفتو کې دنه کېدای شي په 2مه هفته کې دنه ستاسو کار وشي، ځکه چې مونږ یو کس ته دا وظیفه ورکړې وه او هغې مونږ ته باقاعده وویل چې یاره زمونږ په 2مه هفته هغه کار وشو، ما پسې رشته راله او دغه شان زما رشته وشوله. نو انشاءالله دا به لازمي کېږي، الله به کوي. نو تاسو به څه کوئ؟ او بلکې دا د هر مقصد دپاره ده جي، یوازې د رشتې دپاره نه، که د بل څه مقصد دپاره هم کې، خو چې کله 10,000 پوره شي د هغې نه بعد به دعا کوي الله پاکه زما دا مقصد دی پوره کړي. نو انشاءالله پوره کېږي به. ویډیو کوم خوښه شوي ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام. ډېره مهرباني، الله مرته خوشحاله